ستا معده چې دغه ولې خرابه ده، ستا معده چې دغه ولې تیزابیت لري، ستا معده چې دغه ولې کمزورې ده، ستا معده چې دغه ولې خوراک نظم کوي. ډېرې زنانې خویندې وایي چې زه یو واده له ګرځه کلی نسم، په هغه محفل کې په یو واده کې زه ګرځه کښېنستی نسم، زما معده چې دغه بد ارژي راکاږي، غټ ارژي راکاږي، ګرده ورځ په ارژیانو تېره شي، پریشانه یم. ډېر نارینه ورونه وایي یو پروګرام له نسم تللی، یو دفتر له نسم تللی، چاته ولاړ سم ګرده ورځ مې د نس د ګیسټریک مسایلو د وچ ارژیانې بد ارژیانې پریشانه یم. د دې دپاره د ځان سره بهترینه فارموله چې دغه نوټ کړئ زه درښیم. د دې څه د مخه علمي پاکستاني جامع اینډ هربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم، ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا محیب الله منیب بهترینه فارموله چې دغه تیاره کړې ده MM سټمک ټونیک. دا د معدې یو خاص پوډر دی، د معدې یو خاص کپه ده. دا کپه چې استعمال کړي انشاءالله ټوله زندګي چې دغه به ماته دعاوې کوي. او دغه رقم چې کوم دی که چیرې یو زنانه خور یا یو نارینه وایي چې زه دغه دا بهترینه کورس دی د معدې ده. او که چیرې یو څوک وایي زه لرې یم، زه په کراچۍ کې یم، که ته د پاکستان پارک کونج کې، که ته د بارمر پارک کونج کې د ډیلیوري په ذریعه چې دی هغه یې دراستولی سو. او دغه رقم د معدې کپره او دغه رقم د دې څه کورنۍ فارموله چې دغه درښیم د ځانه سره نوټ کړه. کورنۍ فارموله چې د هغه دا ده پودینه چې دغه به راواخلې، د پودینې پاڼې یو پاو قدر به د پودینې پاڼې راواخلې. او دغه رقم چې کوم دی یو 100 ګرام چې دی هغه به الایچي راواخلې، دا به سره میکس کړي، پوډر به کړي لکه ما چې جوړ کړي دي زما سره موجوده دي. دا ما سره د هر ټیم د معدې د تیزابیت دپاره او د خولې د بوی دپاره، د ګیسټریک د مسایل دپاره، د خوراک بعد چې کوم دی هغه به د ځان سره استعمالوي. داسې لږ لږ به په خوله کې واچوي او په خوله کې بیشي اوبه چې کوم دی هغه بهترې ډېره بهترینه فارموله ده. زما معده الحمدلله صفر ده، مګر بیا هم زه دا شی استعمالوم ولې دا د هضمي نظام برابروي او د ګیسټریک مسایل دپاره ډېر بهترینه غذا ده. او دا چې کوم دی ډیلیوري په ذریعه د پاکستان هر کونج غواړي، د بار ملک هر کونج غواړي، موږ ترتیب پورې در رسولی سو. فارموله د ځان سره نوټ کړي، پودینه یو پاو او الایچي چې دی هغه 100 ګرام دا به راواخلې، سره پوډر به کړي، میکس به کړي او د نیمې چمچه به د ډوډۍ بعد چې دی هغه لږ په خوله کې واچوي، بیشي به. الله تعالی دې ټولو ته